فضائل د لا اله الا الله کې او مشهور روایت ته پدې کې او ډېر صحیح بهترین حدیث ته حضرت موسی علیه السلام بارک تبلیغیان چې بار بار وي موسی علیه السلام الله ته چې کلمه راته وخایا الله تعالی اله الا الله هو دا یا الله دا ارسو کوي دی له صلوات و الله د خصوصي شان کلمه راکا کله کله سړی راشي کنه هغه ذکر راکا نو زوته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا خو زویم سم شي راک زه د پیغمبر ته مسجد ته خبره ده بس وای نو موسی علیه السلام او زور اور طبيعت والے سړی وکنه یا الله دا خو ارسو کوي وماله د یو خصوصي کلمه رانه الله جل شانو سو فرمایل چې موسی علیه السلام دا د کلمه ده چې چرته دا په یو کاغذ باندې اولی کلی شي او دا په یو چابړي کې واچول شي بل طرف ټول دنیا کې خدای دا بدرنه دغه حیثیت طرف ته اشاره ده ضروري نه چې خام خاطر بچی ټراول بل طرف کیلو دړې کانه کې داسې کو او شوړې خبره کیږي څه کله کیږي کو انشوا قرآن مجید او حدیث مبارکه دا میټافوریک دي میټافوریک دا مطلب د تعالی یو مثال درکې صرف ستاسو په یو لپاره کلمې حیثیت بیان الله جل شانه حیثیت په دې طریقه بیان کو ټول دنیا یو طرف ته کې دا کائنات او دا کلمه بل طرف ته کې دا بدرنی په دې بهترینه کلمه بهترین لا اله الا الله لا اله الا الله دویم یو حدیث مبارک کې راځي سوري حدیث مبارک ما چرته نه دی یو مفسر لیکلی دی په خپل تفسیر کې هغه چې الله جل شانه یو فرشته پیدا کړ د ځمکې اسمانونو د پیدایش نه مخ هغه ته کلمه لا اله الا الله هغه حواله هغه لا اله الا الله وی لا اله الا الله او په دې باندې خپل आवाज وګدی او دا आवाज دومره وګت کړي دی په دې باندې او دا خپل سای په بند کړي سانه علی په منځ کدی چرته ساوا غسته هغه ورځ به د اسرافیل شپېلې راځي هغه ورځ به د اسرافیل شپېلې راځي هغه کلمه وی لا اله الا الله لا اله الا دا خبره عجیب خبره حضور اقدس صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله جل شانو ته وایم چې الله بس سفارش کوم د خپل امت بس ته معاف الله جل شانو به فرمایي بس کو سفارش او سفارش کوي نبی علیہ السلام سفارش پکې کوي نبی علیہ السلام فرمایل تر دې پوری چې انسان چرته یو ظلم کلمه ویلی یا اعتماد په کلمه باندې کړي یو ظلم الله جل شانو به داغي سفارش په قبول کی ځکه سفارش کوم داغي په حق دا روایت تاسو ته دا ډیره بهترینه کلمه ده لا اله الا الله زړه کافی و یو خبر ځان سره یاد ساتي ډیره عجیبه خبره پس خبر را یادېږي خو هغه ضروري هغه سبق باندې پاتې کېږي ما ته پته ده لا اله الا الله معمولی شی خو نه دی که نه څنګه مخکې لاړ شي یو ځان سره یو ترتیب یاد وساتئ تاسو هم کله ناکله کلمې له زور ورکوئ کله ناکله درود شریف له زور ورکوئ یاد ساتئ ګورئ د هر سړي نه ذکر اذکار اخیستل او فیسبوک کې اذکار زده کول او د یوټیوب نه اذکار زده کول او د پلان کې کلمه دې دپاره او دا دې دپاره دا منګړک چې ناستي دوه او درې او دا کیسې کوي او چېرته د وظیفو کتاب په میله کې اخیستې او تا ته وظیفو خو شپه ورځ هم لګي او بیبي محترم هم دې لګي او ته دغه وظیفې کې تا ته ویلي چا دي دا او یا زره پیرې به کلمه ووایي د دې حاجت دپاره یو نیم لاک پیرې به ده ووایي د دې حاجت دپاره یعنې که د خدای مسلمانه ته په دې ټوله زندګۍ کې وګوره پیغمبر چېرته یو لاک پیرې د کلمې ورد کړی دی چېرته حدیث هم اورېدلی چې نبي علیه السلام فرمیل داسې یو پیر داسې وایه یا یو لاک پیرې وایه او یا زره پیرې وایه داسې ضرور راغلي چې کلمه هغه ډېره ډېره وایه ذکر کوي ډېر دا ټولې تذکرې په حدیث هم بعضې بالکل په مقدار سره هم راغلي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرم زه د ورځې اویا پیرې استغفار کوم یو روایت کې راځي سل پیرې استغفار کوم باوجود د دې چې الله جل شانو مخکیني رستنی ما ته هر څه معاف کړي وجه مې مخکې بیان کړی بیا هم درته وایم چې استغفار د پیغمبر د هغه د درجاتو د بلندۍ دپاره استغفار همیشه د ګناه د معافۍ دپاره نه که ته ګناه کوې او که ګناه نه کوې استغفار به کوې نو داسې مقدار هم راغلی خو دا تا چې کوم مقدار مقرر کړی د اویا زرو د یو لاک او د یو نیم لاکو دا طریقه هم کنه الله خود لنا ته پیغمبر خود دا ته سکه دا ته کوم شړه د میلې د کتاب نه دی زده کړی میلې کې بس ما کتابونه پراتی کنه اسلامي وظایف پیږي خندق الوظایف مخزن الوظایف خزانه الوظایف دا فضولیات او دا بکواسات دي نه ځانو ساتي ښا تاسو د قرآن او سنت په پیغمبر د سخودلی بس هغه شان کوي هم تر رسیدلی باندې شک نشته کنه دلته قرآن او حدیث کې څه کمیو چې ته د میلې په کتاب پسې لاړ دا څه زده کې او آسان کار دی ورو فیسبوک باندې وزن له پیج کولاو کو د اسلامي وظایف او هغه وظیفې خلکو ته خایا او خلک ډېر په شوق باندې ګوري هغه وظیفو باندې پیج مشهور کو بیا پرسته بل څه کوي وظیفو باندې پیج مشهور کو دا غي نه پس بیا بل څه کوي حدیث نزانو صادقه او څو کله وظیفه درکې بیا چاته کېنه چاته بهترین عالم ته کېنه چې راځه دغه کومه د توتی جوړم ته وګوره چې دا توتی صحیح جوړم کنه جوړم دا کار می ټیک ته دا کار می ټیک نه ده دا سکم نو کلمه خو ډېره بهترین چیز دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي او روایت کې دي بعض وته غریب ویلې بعض وته ضعیف ویلې بعض وته صحیح ویلې د سوجنه
بهترین روایت ته ډېر ښکلی روایت ته زبردست دی. نبی علیہ السلام فرمایل تاسو چې بازار کې لاړ شئ بازار کې سړی ودرېږي او د لا اله الا الله کلمه ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له الى اخره دا کلمه ووایي الله جل شانو د لا یو روایت راځي داسې الفاظ راځي چې د الله جل شانو زر زر نیکۍ ورکړي څه نه یادې دا مطلب دی چې ډېرې نیکۍ ورکړي او یا د دې نه د هغه ضرب مطلب دی زرو چې په زرو کې ضرب ورکړي څه ته راځي 10 لکه نیکۍ راته په دې ملاویږي چې ته یو کلمه ووایې په بازار شریف دونه بهترین چیز دی د خدای مسلمانه په یو پیره ته دا ملاویږي. ګوره زه تاسو ته مثال درکوم ډېر خلک هغه راشي دا خبره کوي چې یاره زما نیستي ده او زه دې خراب کړم او دا چل را سره وشو دا چل را سره وشو دا هلک سړی ډېر نیک سړی 15 وخته خپل لمونځ کوي قرآن مجید د هغې تلاوت کوي لکه په هغه کې خو نه وي په هغه سړي کې ډېر سم سړی زه یې تپوس کوم بدنظري کې نه کوم استغفار وایي استغفار هم کوم بیا ورته وایم په اودس کوسي اودس کې سهار لمونځ خیال ساتي هغه هم ساتم سهار لمونځ نه پس خو نه اوده کېږي د انور د راحتونو مخکې نه دا هم نه کوم دا ټولې وجې بیان کوم او سړي ته هېڅ هم نه خپل وس مطابق صدقه کې او هغه هم کوم زکات په وخت ورکوي هغه هم کوم بیا مې دا حالت اخره کې زه یو سړي نه تپوس کوم زه ته هم ډېرې وظیفې خو نه کوې او یا کومه 10 لکه پیرې دا وایم او 8 لکه پیرې دا وایم. تاسو زه مثال درکوم دا ذکر اسکال دا د روح خوراک او غذا ده د څه غذا ده روح خو منه که نه مخکې دنیا فلسفې مې ته بیان کړي دي او پېژنې چې روح څه شی دی. دا زما دا دوست ناست دی خوا کې او دی مالې اوبه پکار دي خو یو جام اوبه پکار دي دا جام اوبه دا یو ګیلاس اوبه دا د جسم خوراک دی د جسم سکاک دی د جسم ضرورت د یو جام په ځای زه دې دوست تصور واچوم 15 جام او یو ډرام ور واچوم څه کېږي ولې اوبه غلط شی دی دې سړي سره څه چلو شو دې سړي بس پینګمو باندې اوبه راووتې په سترګو اوبه راووتې په غوږونو اوبه راووتې دا سړی ایکسپایر شو تباه شو ولې چې دته ضرورت د یو ګیلاس اوبو د یو جام اوبو ته په یو ډرام اوبه وڅښلې حالانکې اوبه خو غلط شی نه دی نه دا انسان بیمار او مریض و په دونه ډېرې اوبه د یو څیز کثرت او د یو څیز قلت دا دواړه نقصان دي او که دی ډیهایډریټ شي چېرته اوبه بلکل په جسم کې کمې شي دا ژوندی پاتې کېدی شي بیا هم نه شي پاتې کېدی دا د جسم غذا ده د روح غذا قرآن دی او سنت دي او اذکار دي تمام څیزونه روح غذا ده. نو اوس تا روح غواړي چې ته د کلمه هغه 100 پیرې ووایې او ته کلمه 1 لک پیرې ووایې دې باره کې څه خیال ستا د روح په سپینګمو باندې به هر سره راوځي که نه به راوځي که نه داسې نه ده. نو کله هم چې تاسو د چا سره کښېنئ او تاسو له څوک وظایف درکوي یو د ځان نه او د فیسبوکونو نه او د یوټیوبو نه او د جعلي پیرانو نه او د جعلي خلکو نه د هغې خلکو نه دا وظیفې مالې ګنې غر کېږئ مسلمانانو غر کېږئ په دې باندې دا هم تباه کوي. دا خبر تاسو ته ظاهرا د قرآن د فلسفې خلاف ښکاري ځکه قرآن مجید څه وایي اذکر الله ذکرا کثیرا ذکر ډېر کوي منافقانو باره کې ولا یذکرون الله الا قلیلا دي ډېر لږ ذکر دا د هغې فلسفې خلاف تاسو ته ښکاري خو د قرآن او د سنت څومره قوانین دي که نه دا د هغې مطابق ته دا خبر دا اذکر الله ذکرا کثیرا څه مطلب دی ولا یذکرون الله الا قلیلا دې څه مطلب دی وروسته راځي اقیم الصلاة لذکري هغې کې درته بحث کوم څه مطلب دی ورپسې آیتونه مبارکه دي چې الله جل شانو موسی علیه السلام ته وفرمایي اقیم الصلاة لذکري زما د یاد دپاره څه کوه الله جل شانو دا نه وایي چې ته 80 لکه پیرې کلمه ووایې الله جل شانو دا ضرور وایي چې په 24 غنټو کې 1000 ټایم یاد یم ذکر دا معنی ده ذکر معنی یاد دي د ذکر معنی تسبیح اړول نه دا تسبیح خو صحیح صرف زمونږ د توجه دپاره دي زمونږ توجه برابري دا کاونټر خو توجه دپاره دی دا د دې دپاره نه دی چې دا زمونږ مقصد دی تسبیح اړول حالانکه ډېر کم به تاسو ته په احادیثو مبارکو کې ملاوي چې چېرته تسبیح تذکره راغله بلکل احادیثو مبارکو کې تسبیح تذکره شته او تسبیح داسې تسبیح چې په تار کې پیللي دي دې تذکره ما چېرته احادیثو مبارکو کې نه دي لیدلي وروسته بیا فقهاو په دې تذکره کړي ابو داود کې روایت دی نور احادیثو مبارکو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بیبي وه او هغې اډوکې اړول او ذکر یې کو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هغه ذکر هغه الفاظ بدل کړه او دا یې ورته ونه وایي چې د اډوکو له دې ګوتې وروړي دا داسې بدعت شروع کړ دا دې غلط کار کړ نه داسې تذکره هغه نشته. نو خبره واضحه ده چې د خپل مقدار نه سیوا ذکر اذکار دا شی دا هم انسان تباه کوي بربادوي انسان دې ته بله خیال کې ښه هر چا نه وظیفې مال ټوله اوس مې په وظیفو تېره کړه یار دا ستاسو د لاسه